السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف وایي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. زما درنو عزتمنو مسلمانانو ورونو، دا دنیا فانی ده او د دنیا دا بازار یو ځل ختمیدونکی دی. یو خو اجتماعي طور سره ختمیدونکی دی، هغې ته قیامت وایي. دا دنیا کې چې څومره رنګورات دی، آبادي ده، خواهش ده، دا به هیڅ پاتې نشي. او یو د هر یو کس بیل بیل دغه ژوند ختمېدونکی دی چې هغه د هغه په مرګ سره ختمېږي او د هغې هیڅ پته نه لګي چې مرګ به کله راځي. چې کله سړی مړ شي بیا د ژوند اندازه لګېدی شي چې د ده عمر 80 کالو 40 کالو. دا تاریخ پیدایش دی او دا تاریخ وفات. او چې کله دی ژوندی وي نو د ده د عمر هیڅ پته نه لګي چې باقي عمر دا 20 کاله دی، 10 کاله دی، 1 کال دی، 1 میاشت ده، 1 هفته ده، 1 ورځ ده، 1 ګنټه ده او که 15 منټه دي، هیڅ پته نه لګي. دغه فنا په دنیا باندې راځي. هر یو انسان تلونکی دی. بیا د مرګ مشر معلوم نه دی چې اول به څوک مري. بوډا پلار هغه په کور کې پاتې شي، ځوانان زلمی بچي لاړ شي، او په کور کې بوډۍ زنانه پاتې شي او د هغې ټول اولاد هغه لاړ شي، د هغې همزولي خپل خپلوان لاړ شي، هیڅ پته نه لګي. په دې دنیا کې هغه لار اختیارول پکار دي چې کومه الله جل شانه ته تلي ده. چې کله د بنده وصول الله جل شانه ته خپل رب ته وشو، دا کامیاب دی. دا کامیاب دی چې الله جل شانه ته ورسېدو او الله جل جلاله ته سړی رسی په صراط مستقیم باندې. وعلى الله قصد السبیل ومنها جائر. اللہ جل شانہ کی طرف ایک سیدھا راستہ جاتا ہے اور دوسرے راستے ٹیڑے ہیں. نور لارې ټولې کږې دي، نیغه صرف او صرف یو لار ده، دغه د اسلام لار ده. چې چا مذهب اسلام اختیار کو خو پوره دین دا شرط دی. دغه د قرآن کریم لار ده. قرآن کریم سر نه تر اخره پورې دغه لار تا ته ښیي. دغه لار د رسول الله صلی الله علیه وسلم شریعت مطهره ده. دغه لار د خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم سیرت ده. او دغه لار اسوه حسنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ده. دا نیغه لار ده. دې کې نیکی او طاعت کول دي، د ګناه نه بچ کېدل دي، او په دې کې سراسر د بنده خپل خیر دی. د الله جل شانه پکې د یوې ذرې برابر نه نشته، ځکه چې الله جل شانه ذات هغه دی چې هغه په هر څه باندې پوره دی. هغه ته صفات کمالیه ثابت دي. دا هغه په خدایي کې، دا هغه په ذات کې، دا هغه په صفاتو کې نقص ته دی نه. زمونږ حال دا دی چې د یو سړي خلک عزت وکړي نو دا معزز شي، او چې خلک یې ذلت کوي نو دا ذلیل شي، او الله جل شانه ته څوک رسېدی نشي. اللہ جل شانہ ته څوک نقصان نشي رسولے. تعالی شأنہ، اس کی ذات بہت بلند ہے، اس تک رسائی ناممکن ہے. هغه داسې ذات دی چې د هغه ته څوک نقص نقصان نشي رسولی. نو عرض مې دا کولو
چې الله جل شانه چې زمونږ رب دی هغه راضي کول دا لار ده. کوم کارونه چې هغه پې راضي کېږي او خوشحالېږي هغه اختیارول، چې هغې ته حسنات طاعات نیکۍ وي، ابواب بر. او کوم کارونه چې الله جل شانه په هغې باندې ناراضه کېږي د هغې نه ځان ساتل. قرآن کریم دغه کارونه په تفصیل سره بیان کړي دي. بعض اجمال له رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا د هغې تفصیل بیان کړی دی په احادیثو کې. د اهل علم نه علماو نه چې تپوس کوي هغه به تاسو ته دا وښیي. په عباداتو کې کومې لارې دي، عقیده کې کومه عقیده اختیارول پکار دي، معاملات څنګه پکار دي، معاشرت څنګه پکار دي، اخلاقیات څنګه پکار دي. اخلاقیات څنګه پکار دي. بعضې سړی وایي چې زه به څنګه خدای ته خوښ شم، نیکي اختیارو زه به څنګه خدای ته خوښ شم. هغه څه لار ده؟ د مسکین په شک کې وي، مسلمان خو لا پرېږده چې د غیر قوم سره مسلمان برابرۍ چې پته لګني هغه درست دی په حق دی او که دا مسلمان په حق دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی، پیغمبر علیه السلام فرمایي چې دا دنیا الله جل شانه هغه چاته ورکوي چې څوک یې خوښ دي او هغه چاته هم ورکوي چې څوک یې خوښ نه دي. دنیا الله جل شانه هغه چاته ورکوي چې څوک یې خوښ دي او هغو ته هم ورکوي چې څوک یې خوښ نه دي. یعنی دنیا که چا سره وي نو دا د الله جل شانه د خوښې معیار نه دی، دا هغه کسوټۍ نه ده چې یو سړی ووایي چې دی خدای خو خوښ دی، هغه چاته هم ورکوي چې خوښ نه دی. انتهایی بدي شي لیکن دنیا یې ورکړې ده. او کله هغه چاته هم ورکوي چې خوښ دی، نو دنیا چې چاته یې ورکړې دي دام نشي ویلی چې دا د خدای خوښ نه دی، کېدای شي چې خوښ په نورو اعمالو سره. او دین هدایت صراط مستقیم سمه لار د رضا او د خوشنودۍ لار الله جل شانه هغه چاته نصیب کوي چې څوک یې خوښ وي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چاته هدایت نصیب شوی دی، څوک په دین باندې روان دی، ته پوه شې چې دا سړی د الله جل شانه خوښ دی. بس د الله جل شانه د پسند او د ناپسندیدګۍ معیار هغه په صراط مستقیم باندې په دین باندې تک دی. دین اسلام لار پورا اختیارول لی او د اسلام یو جزئی نه بلکې اسلام پورا دین دی، داغه اصول لی، داغه فروع دی، ضوابط دی، هغه ټول اختیارول دین اسلام باندې عمل کول او پاغه باندې عمل ډیر آسان دی. حدیث مبارک کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے الدین یسر، دین آسان ہے. بخاری شریف کی حدیث، الدین یسر، دین آسان دے. او بیا صحابو تا او د امت آغا افرادو تا چې چا په غاړه باندې د اصلاح ذمہ داری پریوتی ده د مسلمانانو رونو د خپلو بای بندگانو لکه اهل علم شل، علما شل او اهل اصلاح شو، هغوی ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي. او کوم یو مسلمان چې د یو فرد اصلاح کوي هغه ته فرمایي یسروا ولا تعسروا، دین میں آسانی پیدا کرو، سختی نہیں. وبشروا ولا تنفروا، اور دین میں بشارت دیا کرو اور نفرت مت دلاؤ کسی کو. دا آسانتیا څنګه د دادا سے نه ده چې موزونه مکه خدای به دې وبخي، نه، په دین کې دن آسانتیا، دین کې دن دا خو د دین نه بهر شو خبره. زکات مور کو خدای به دې وبخي، روزه در باندې فرض دي منی څه خدای به دې وبخي، شیطان خوشحال کا خدای به دې وبخي، دا خو د دین نه بهر شي. بلکہ دین کے یا بیا پا دین کے آسانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کون کی تفرمائی، علماء تفرمائی، نصیحت کون کی تفرمائی یسروا ولا تعسروا. زد آغی مثال تاسو در کوم د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا صحابو کے یو صحابی آغا پا یو غزوہ کے پا یو جہاد کے پا جنگ کے د کافرو سرا زخمی شو پا سر بانے، او بیا چې کله واپسای کې راتلل د زخمی حالت کې او زخم یې داسې و چې هغه لاندې تللی و، هډوکې مات شوی و.
بیا په جنابت واوړېدو په سفر کې. مرګرو صحابو نه تپوس وکړو چې زما څه حکم دی، زه غسل وکم او کنه تیمم باندې کولی شي. چونکې تازه تازه وحی نازلېده، دین نازلېدو، بعضې حضراتو ته به پته نه وه چې کوم خواوشا نږدې صحابه کرامو هغوی ورته وویل چې غسل نه بغیر خو کار نه کېږي، لامبې به ځکه چې جنابت د غسل وکړو. غسل چې وکړو نو د ټول بدن غسل یې وکړو، نو ظاهره ده په هغه زخم کې اوبه لاړې، هغه یې مزغو ته ورسېدې، د هغې نه هغه شهید شو، زخم د جنګ و. رسول الله صلی الله علیه وسلم تپوس وکړو مبارک چې دا څنګه؟ وایي چې یا رسول الله دغسې زخمی و نو په ده باندې غسل واوړېدو. بیا تپوس یې وکړو نو صحابه ورته وویل چې غسل به کې. نو د الله رسول وفرمایل په قهر شو او وی فرمایل دا دی وجلې دی، دا دی وجلې دی. مطلب دا دی چې داسې غلطه مسله یې ورته وښوله. دا اوس عسر دی، سختی ده. صحابو ته پته نه وه دغه وخت دین نوی نوی نازلېدو. اوس خو 1400 کاله مخکې دین نازل شوی دی، او که ته خبر نه د هغې نه دا ستا نقصان دی، د دې به الله جل شانه تا نه تپوس کوي چې تا ځان ولې نه خبرولو، تا ته ما سر سترګې درکړې وي، دا کپړې تا دې دپاره اچولې وي چې ته عالم او مفتي ته لاړ شې بدن پټ کړې او دین نه ځان خبر کړې. دا خوراک رزق ما تا ته ځکه نصیب کړی چې ته دا په خېټه کې واچې او د دین نه ځان خبر کړې. دا پیزار مې په خپو کې ځکه اچولی چې ته د دین نه ځان خبر کړې او په دین باندې عمل وکړې. او د سر پټېدو ځای مې ځکه درکړی چې ته ژوند تېرې نو خامخا تا ته ضروریات او حاجات پکار د دې دپاره چې زما بندګي وکړې د دین نه ځان خبر کړې. نو چې نه خبره ده خو بېله خبره ده. هغه زمانه کې تازه تازه نازلېدو، نو ځکه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې موقع مو فرمایل چې دا دی وجلې دی، ځکه چې هغوی ورته ګرانه لار وښوله. دا تعسیر دی او مشکل کې اچولی. د هغې بدل و تیمم. تیمم یې کړی وی بس هر څه دې نه معلومه شو چې تیمم د بېاودسۍ دپاره هم دی او د جنابت دپاره هم دی، حدث اصغر دپاره هم دی، حدث اکبر دپاره هم دی. چې یو سړی جنابت کې شي او ده ته اوبه استعمالول نقصان ورکوي. نقصان یخوالی ساړه نه دی ښه، نقصان دا دی چې سړی هلاکېږي، سړی باندې فالج لګي، سړی سرسام وي، او سړی چې کوم دی نو هغه بیمار شي او بیا د هغې نه مرګ ته نږدې شي. دا تکلیف دی او دا چې کوم دی نو ضرورت دی د دې وجې هغه د غسل په ځای باندې تیمم کولی شي. دا اساني ده. نو یو سړي د تیمم جایز دی او ته ورته وایې چې نه خامخا به اودس کې، خامخا به غسل کې، دا تعسیر دی. او د الله رسول چې فرمایي یسرو، د هغې نه مراد دا دی. بهرحال دین اسلام دا نیغه شاهرا ده، په دې باندې تللی او چې سړی الله جل شانه ته ورسېږي او په دې باندې روان شي لاره کې مرګ رالو نو دنیا هم ښه شو او آخر هم ښه شو. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبه ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. چې چا نیک عمل وکړو، نر وي او که ښځه وي او دی مؤمن وي، نو الله پاک فرمایي ده ته ومونږ خوشحاله ژوند ورنصیب. خوشحاله ژوند دا په مال کې نه دی، مال وي خپئ. خوشحاله ژوند په بنګلو کې نه دی، مونږ ته راغلی دي. خدای خبر چې څومره څومره علماو څخه به تلي دلته راغلی دي چې هر څه شته، هر یو شی شته، لیکن کور کې جنگ جګړې دي. خوشحاله ژوند په بنګله کې پاتې کېدلو سره نه حاصلېږي. خوشحاله ژوند په ښه ګاډي او موټر کې نه، خوشحاله ژوند په عہده او منصب کې نه، بلکې خوشحاله ژوند هغه دی چې د سړي زړه خوشحالي او د زړه د سکون د دنیا د طرف نه یاد ساتي. ګورې دا په دنیا باندې چې زړه خوشحالي نو دا نشه ده، او د دنیا نه پس چې دنیا شاته شو زړه خوشحال شو نو دا سکون دی. یو ځل ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته په خپل دور خلافت کې 2 کاله حکومت کړی دی، خلیفه و د رسول الله صلی الله علیه وسلم. تګې اوبه یې غوښتې، په اوبه راړئ، نو چا ورته د ګبین لسی راړه، په اوبو کې ګبین اچولی او ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته داسې وړاندې کړه. صدیق اکبر رضی الله عنه خلیفه اول
هغه لسی په لاس کې نیولی دا هغه جام او سترګو نه اوښ کې روان شو، داسې وجړل چې سلګۍ ونښته. هاوشا چې څومره خلک ناست وو هغوی سره فکر شو. په دې حالت کې د تپوس هم نشي کولی، ځکه چې دا سلګۍ ونښلي بیا سړی خبره نشي کولی. چې کله درست شو، ټیک شو، په سم حال شو، بیا یې تپوس وکړو چې صاحب دا ولې؟ وی چې زه حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه لاړم، وی دا الله رسول دا لاسونه داسې کول، الیک عني الیک عني الیک عني، زمانه لرې شه، زمانه ډډې ته شه. ما وی چې څوک ورسره شته دی نه، د الله رسول دا وی چې زمانه لرې شه، زمانه ډډې ته شه. دا څه دي؟ پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه ما تپوس وکړو چې یا رسول الله تاسو سره خو څوک ونه، دا څه؟ ما ته یې وفرمایل چې ما څخه دنیا راغلی وه، ما کې ځان را منجولو. ما ورته ویې چې لرې شه، ما ورته ویې چې لرې شه زمانه. ما ته دنیا ووی، واپس شو، ما ته ویې چې په تا مې وس نه چلېږي. وی اوس زه دا ومې جړل ځکه چې دا ګبین لسی د زما مخې ته، ګبین په اوبو کې ګډ شوی دی. دا دنیا ده، دا دنیا ده. اسینی چې الله جل شانه زمانه ناراضه ای ځکه ما ته دنیا راکړي. تاسو اندازه ولګوئ نن سبا زموږ ملمانه چې راشي عموما مازیګر ټیم کې د خپل خواوشه مرګري چې راشي، نو زه منظور ته ویم د ګبین لسیو، نو لنګر کې ګبین مې خیره هغه ملمنو ته لسیو کی وری. دا هغه شی دی چې خواري زموږ نه غواړي او تاوان هم په ډیر نه کیږي. او صدیق اکبر رضی الله عنه دې ته دنیا دی.